او علما لګیا دي هغه زما استاد بچو فکر کوي زما استاد بچو سره غم وي دی له ځان فارغ کړی وي چې دا بچی قرآن زده کړي دا بچی څه وکړي دی قرآن زده کړي دی د قرآن معانی زده کړي هر قاری سے هر مولانا سے هر امام سے داغه کوشش دا وي چې زما د محلې څومره ماشومان دي چې یو ماشوم په دې کې پاتې نشي چې هغه قرآن ولولي د هر امام او د هر عالم دغه خواهش وي چې په دې معاشره کې څومره دي چې کوم ماشوم جماعت ته نه راځي نو یا ورپسې ماشومان ولیږي یا ورپسې پخپله ورشي یا ولا پلار ودرئ کاکاجي مشر ستا بچی جماعت ته نه راځي ولې د ده خواهش دی چې دا زما ذمهداري ده چې د الله کلام مې پخپله لوستی دی چې دې بچو او دې هلکانو دې ماشومانو ته یې وښیم نو موږ باندې د دې علماو ډېر غټ احسان دی چې دوی زموږ د بچو تربیت کوي دوی زموږ د بچو د اصلاح کوشش کوي نو خوش قسمته والدین هم دي چې د چا بچیان قرآن وایي خوش قسمت علما هم دي چې الله تعالی په دې دور کې او په دې وخت کې دوی له دا جذبې پیدا کړي دا کوشش کوي چې دوی د ماشومانو تربیت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانان ورونو ډیر زیات مبارک مجلس ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې کوم خلق د الله تعالی د کورونو نه په یو کور کې راجم شي د قرآن مجید درس او تدریس د قرآن مجید زده کول او ښودل او د دې په خپل مابین کې د یو بل سره مذاکرې کوي نو الله تعالی په دې باندې رحمت را لیږي نو الله دې کې داسې چې زمونږ دا مجلس زمونږ دا راست او زمونږ دا غونډه دا باعث د اجر او د ثواب وګرځي او د الله د طرف نه چې کوم رحمت راځي الله تعالی دې زمونږ او ستاسو ټولو نصیبه وګرځي محترمو ډېر خوش قسمت هغه والدین دي چې په دې دور کې د چا بچی د الله کلام زده کوي ډېر خوش قسمت هغه استادان دي
چې د فتنو په دې دور کې الله دا نعمت هغه ته نصیب کړی دی چې هغه خلکو ته قرآن ښیي. په دې باندې د الله تعالی لاک لاک شکر وباسل پکار دی چې یا الله شکر دی چې دا نسبت ته راکړی دی چې زه د الله کلام ته کښېنولی یم، دا نسبت ته ما ته راکړه چې زه خلکو ته قرآن ښیم، او هغه بچي دي او هغه والدین دي هم خوشحاله چې یا الله شکر دی بچي دې راکړه چې کلام د الله وایي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان وفات شو نو د ده د اعمالو دروازه مکمل بند شوله، ولې د دې نه پس د اعمال نشي کولی. د سره یو موقع وه الله دله ورکړې وه، ژوند یې ورکړی و، زندګي یې ورکړې وه، نو په هغې کې چې ده کوم اعمال کول الله د هغې ثواب او اجر دې انسان ته رسو. خو چې کله د بدن نه روح ووتېده نو هغه اعمال بند شو. ورسول الله فرمایي وایي یو څو څیزونه دي چې هغه د ده نه مرګ نه پس هم دغه کس پسې روان دي. نو فرمایي په هغې کې ولد صالح، یو هغه بچیان دي چې هغه پلار وفات شو او ته د ځان نه رستو نیک عمله بچي پرېښودي وو، نو هغه بچي قرآن وایي، هغه بچي منځونه کوي، هغه بچي قرآن مجید تلاوت وکړي او لاس اوچت کړي یا الله د دې ثواب زما پلار او زما مور ته ورسي. نو پلار د دنیا نه تللی دی او د ده د اعمالو سلسله بنده نه ده، بلکې بچیان یې پرېښودي دي چې هغه نیک عمله دي، هغه قرآن خوانې دي. که بچی نه غواړي هم د پلار عمل نامې ته هغه ثواب ور روان دی. نو ځواب یې خوش قسمته والدین هغه دي چې د هغوی بچي قرآن وایي، د هغوی بچي قرآن زده کړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو هغه عالم دی چې هغه لګیا دی او هغه یو مسلسل محنت او کوشش کوي د خپلو بچو هم او د خپلو بچو سره زما او ستا د بچو هم فکر کوي چې دا زما د محلي، دا زما د جماعت او دا زما د چم او د ګاوړ ماشومان دي چې دی ضایع نه شي، د دوی تربیت وشي، دی قرآن وایي، دی ژوند زده کړي، دی آداب زده کړي، دی د رسول الله سنت زده کړي. دا بچي داسې جوړ شي چې دا د مور او پلار دپاره د سترګو یخوالی وي، دې بچو باندې داسې محنت کوي چې زه به ویم سباله او دا بچی به لاس اوچتوي چې یا الله زه چې کوم عمل مې وکړو نو زما والدینو ته ومو خو زما استاذ ته هم دا وررسي. نو مولوي صاحب لګیا دی، خپل کار روزګار یې پرېښودی وي، هر کس څومره مصروفه دی ځان ته وګورو، هر کس په مصروفیات کې لګیا دی، په څه ناڅه کارونو کې لګیا دی او علما لګیا دي. هغه زما او ستا د بچو فکر کوي، زما او ستا د بچو ورسره غم وي، دی له ځان فارغ کړی وي چې دا بچي قرآن زده کړي، دا بچي څه وکړي، دی قرآن زده کړي، دی د قرآن معانی زده کړي، دی ادب زده کړي او دی د مور او پلار هم ادب کوي. او دغه رنګ په معاشره کې دی د هر کس د هر مشر هم ادب کوي. نو هر قاری سے، هر مولانا سے، هر امام سے داغه کوشش داوي چې زما د محلي څومره ماشومان دي چې یو ماشوم په دې کې پاتې نشي چې هغه قرآن ونه وایي. د هر امام او د هر عالم هم دغه خواهش وي چې په دې معاشره کې څومره دي چې کوم ماشوم جومات ته نه راځي نو یا ورپسې ماشومان ولیږي، یا ورپسې پخپله ورشي، یا ولا پلار ودرئ کاکاجي مشر ستا بچی جومات ته نه راځي. ولې د ده خواهش دی چې دا زما ذمهداري ده چې د الله کلام مې پخپله لوستی دی چې دې بچو او دې هلکانو او دې ماشومانو ته یې وښیم. نو موږ باندې د دې علماو ډېر غټ احسان دی چې دوی زموږ د بچو تربیت کوي.
دی زمونږ د بچو د اصلاح کوشش به دا کوو د علماو به خصوصي خیال ساتو ولې دی بېلوسه زمونږ خدمتګاران دي زما او ستا بچو له د آخرت فکر کوي د مشرانو هم د آخرت فکر کوي نو رسول الله فرمایل چې یو هغه عالم دی چې هغه محنت کوي هغه کوشش کوي ماشومانو ته قرآن ښیي او دغه رنګې دغه سوچ وي دغه جذبه او کوشش وي چې دا ماشومان قرآن زده کړي ای قرآن زده کړي نو دا عالم دی نشته بیا دی وفات شوی دی خو هغه بچیان الله لوی کړي دي هغه قرآن زده کړی دی هغه یې نورو خلکو ته ښیي نو یو سلسله بنده شوې نه ده هغه سلسله بنده نه ده بلکې هغه سلسله روانه ده نو خوش قسمته والدین هم دي چې د چا بچیان قرآن وایي خوش قسمته علما هم دي چې الله تعالی په دې دور کې او په دې وخت کې دی له دا جذبې پیدا کړي دا کوشش کوي چې دی د ماشومانو تربیت او ورپسې رسول الله فرمایي وایي دریم کس هغه دی چې هغه ولګېدو او صدقې جاریه یې وکړله یو داسې ځای یې آباد کو جماعت یې آباد کو مدرسه یې آباده کړله لاره کې کویې وکنستو نو دی بندي وي او سلسله د اعمالو به چلېږي سلسله به د ده عملنامې ته چې د روانې وي د ثوابونو رسول الله مبارک چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو صحابه کرام ورسره دي او مسجد قبا تعمیر شروع کو نو رسول الله مبارک د حضرت کلثوم بن حدم رضی الله تعالی عنہ ته وی وړومبه من له جماعت پکار دی رسول الله مبارک ته وی څومره ځای چې دی خوښي د جماعت تعمیر وکړو ځای آباد کا نو رسول الله مبارک په خپل لګیاري ګټه راړي لومبنه ګټه رسول الله مبارک په خپل لاس کې خدلا دویمه ګټه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې خدلا دریمه ګټه ورسره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کې خدلا د جماعت تعمیر دی رسول الله په خپل لګیاري دومره عظیم او بیا چې کله آباد شو رسول الله مبارک فرمایل وی څوک چې په مسجد قبا کې 2 رکعاته نفل وکي الله تعالی دله د قبول شوي د عمرې ثواب ورکړي څومره حاجیان څومره عمره کوونکي دا هلته کې ځي او چې کله مدینې منورې ته لاړ شي نو خامخا مسجد قبا ته ځي او په 2 رکعاتو باندې بیا نه صبرېږي چې ورګه زه دومره راغلی 2 رکعاته شروع بیا منځونه کوي انو اوس سوچ وکئ چې هغه صحابي کلثوم رضی الله تعالی عنہ چې هغه لا به الله کم مقام او کم اجر او ثواب د دې خبرې ورکړې وي چې د ورځ د قیامت پورې دا جماعت مسجد قبا به آباد وي خلق به پکې منځونه کوي او د خلکو په ثواب کې به کمې نه راځي او الله تعالی به هغه صحابي ته هم اجر او ثواب ورسوي نو دا مې دې خبرې پورې وویله چې رسول الله مبارک فرمایل یو کس صدقه جاریه کړې ده او دې دنیا کې نشته دی او د پسې د اعمالو هغه سلسله روانه ده دنیا نه وفات دی خو د اعمالو دروازې بند نه ده بلکې اعمال د چې کم کار پرېښودی او د ځان نه پس نو هغې نه خلک پیدې اخلي نو رسول الله مبارک فرمایل پتاسو کې بهترین انسان خیرکم من تعلم القرآن خلق خو ډیر دي نوجوانان خو ډیر دي مشران خو ډیر دي زنانه خو ډیر دي خو رسول الله مبارک چې چاته بهتر وي رسول الله مبارک په ټولو انسانانو کې وای دا کس
ډیر بهترین دی چې کلام زده کوي، چې قرآن زده کوي په ټولو خلکو کې، که هغه ماشوم دی او که لوی دی، چې د الله کلام ته کښېناستی دی، د الله کلام له ټیم ورکو، د الله کلام له راغی، نو رسول الله مبارک فرمایي دا کس ډېر بهترین. اوس په موږ او تاسو وګورو، موږ وایو پلانکي سره ډېرې پیسې دي، د پلانکي ډېرې ځمکې دي، پلانکي سره ډېرې غټې عهدې دي، او موږ غوروالی موږ په دنیا کې لټو، اوچتوالی موږ په پیسو کې لټو، اوچتوالی موږ په ځمکو او جایدادونو کې لټو، خو رسول الله مبارک غوروالی او اوچتوالی هغه په څه کې ګوري؟ هغه په رسول الله مبارک وایي رسول الله مبارک فرمایي وی تاسو ټول کې بهترین انسان کم یو دی چې هغه ځان فارغ کړو او د الله کلام ته کښېناستی دی، دا بهترین دی. ولې دا قرآن دا د چا د ځانه نه ده جوړ کړی، دا قرآن شعر او شاعري نه ده، چې رسول الله مبارک چې کله دنیا ته نبوت الله دته ورکړو، نو د پیغمبر علیه السلام د نبوت د مخکې به خلکو شعر او شاعري کوله، او په هغې کې به مقابلې د یو بل سره کولې، او بیا به چې یو قصیده ولیکله په عربۍ کې، نو هغه به بطور چیلنج ځونډه کړله، وایي چې څوک شته چې د دې مقابله کې یو بله قصیده ولیکي. د پیغمبر علیه السلام باندې چې کله د الله کلام نازل شو او خلکو واورېدو، نو هغه شاعران چې به مقابلې کولې، هغه یې ویل نه موږ نشو کولی، موږ د دې مقابله نشو کولی، دا شعر نه دی، دا سحر نه دی، دا جادو نه دی، بلکې دا یو بل څیز دی. دا څه څیز دی؟ دا کلام د الله دی، دا الله خبرې دي، دا د الله خبرې دي چې جبریل علیه السلام ته وکړلې، وی ورشه رسول الله ته دا ووایه، نو د دې مقابله به څوک؟ نو هغه شاعران هغه عاجزه شو د دې خبرې نه، وی موږ د کلام مقابله چرې نشو. او په دې کې الله یو خوند ایښی دی چې چا هم د الله کلام اورېدلی دی، زړه یې نری شوی دی. د مکې مشرکین دی به د شپې پټ پټ لکه ابو جهل دی، دا غټ غټ چې څومره د رسول الله مخالفت دی کو، نو د شپې به پټ تلو او د رسول الله مبارک کلام ته به یې غوږ کېښودو، پټ پورته ناست، یو موقع کې درې واړه د یو بل سره میلو شو، نو یو بل ته ویې ګورې خلکو ته ونه وایې، خلک رانه خبر نشي چې د ورځې منګه د رسول الله مبارک نه خلک منع کوو، او د شپې والا ته په خپله تلې او هلته ورته ناستې. د الله په کلام کې دومره خوند دی. د رسول الله مبارک فرمایل په تاسو ټولو کې بهترین انسان څوک دی؟ هغه چې د الله کلام زده کوي. اوس خوش قسمت هغه نوجوان، خوش قسمت هغه مشر، خوش قسمت ښځه، خوش قسمت هغه ماشومان، خوش قسمت هغه والدین چې خپل ماشوم یې د الله کلام ته کښېنو او قرآن زده کوي. شروع دی لومبنی چې کله د 3-4 کالو شي، نو جماعت ته راولي، وی قاري صاحب او مولانا صاحب دې بچي ته قرآن وښیه، او هغه ویلی نشي، ویلی شي نه، خو خپل کوشش کوي، یو یو ټکی زده کوي، یو یو ټکی زده کوي، الف زده کوي، با زده کوي، رو 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 رو. الله تعالی یو ورځ او یو نعمت الله تعالی داسې راولي، یو ورځ داسې راولي چې الله تعالی دا نعمت هغه ته ورنصیب کړي. نو هغه والدین ډېر خوش قسمت دي
هغه مور او پلار ډېر خوش قسمته دي. نو رسول الله مبارک فرمایل په ټوله کې بهترین انسان څوک دی چې قرآن زده کوي. او بیا ورپسې وفرمایل په تاسو ټولو کې بهترین انسان هغه دی چې خلکو ته قرآن ښیي. اوس ما او تاسو له ووایي چې موږ او تاسو هغه چا ته بهتر وایو چې موږ د سر پیسې دي، د ده په معاشره کې په پیسو کې عزت دی. الله وایي بهتر په تاسو ټولو کې مالدار نه دی، بهتر په تاسو ټولو کې د قرآن استاذ دی. د قرآن استاذ دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، چې څوک زده کوي او څوک ښیي، په تاسو ټولو کې دا کس بهتر دی. نو چې رسول الله مبارک ورته بهتر وایي، ما او تا له هم دا پکار دي چې موږ د قرآن زده کوونکي طلبا او د قرآن ښودونکي استادان چې د دوی په زړونو زموږ په زړونو کې د دوی هم قدر وي. او رسول الله مبارک د دین محنت د شروحات هم د دې خبرې نه و چې کلام د الله تعالی نازل شو. رسول الله مبارک ته فرمایي خلق ویروه. د قرآن مجید مقصد دا دی، د قرآن مجید دنیا ته د راتلو مقصد دی چې موږ په خپل عمل کې راولو، په خپله زندګۍ کې راولو. ګوره دا یاد ساتئ، په قرآن مجید خوشحالېدل هم پکار دی، خو ګوره تشه خوشحالي موږ ته فایده نه راکوي. هله به فایده موږ او تاسو ته راکوي چې موږ یې څه وکړو، په خپل ژوند کې راولو، په خپله زندګۍ کې راولو. او یو عالم فرمایل وی دا یاد ساتئ، اوس زموږ استاد محترم حضرت مولانا مفتی فدا محمد صاحب وی چې کوم والدین داسې وي چې د دوی د خپلو بچو سره فکر وي چې دوی قرآن ووایي، دوی حدیث ووایي او مسلسل د دوی د تربیت کې لګیا وي، نو یې پوه شه چې د دې پلار په زړه کې د قرآن سره مینه ده. او که کوم والدین داسې وي چې د بچو نه ځان فارغ کړی وي، د دې اړو غم او فکر نه وي او دنیاوي تعلیم پسې شوی وي او دغه رنګې د پیسو ګټلو فکر وي ورسره، نو وایي په دې پوه شه چې د دې پلار په زړه کې د قرآن سره مینه نشته. کې مینه وه نو خپل بچي به یې ورته کېدو، کې مینه وه نو خپل بچو فکر به یې دغه کوو چې د دوی قبر او آخرت جوړ شي. نو د قرآن مجید د نزول مقصد هم دا ښکاري چې ما او تا لومبنۍ مرحله د قرآن الفاظ دي چې دا زده کړو. چې کومو خلکو قرآن نه دی ویلی، کومو مشرانو قرآن نه دی ویلی، کومو زنانو قرآن نه دی ویلی، اوس هم څه تیر نه دی چې اوس هم کوشش وکړو. نن سبا هر جماعت مدرسه ده، هر کور مدرسه ده، استادان د قرآن په هر ځای کې ملاویږي. دغه رنګې د زنانو کې هم هر ځای کې مدرسې شته چې موږ او تاسو اوس نه شروع کړو، یو یو ټکی وایو، الله به دا نعمت موږ او تاسو ته یو ورځ وښیي چې موږ به قرآن مجید ختم کړو. د قرآن مجید دویم مقصد د قرآن مجید معانی زده کول دي او ورپسې په دې عمل کول دي چې دا خپل عمل کې راولو، خپل زندګۍ کې راولو. چې کله قرآن مجید نازل شو او رسول الله مبارک ته دا خبره الله تعالی مخې ته راوستله چې د خلکو اصلاح وکړه، د خلکو فکر وکړه، دا خلک دین ته راوبله، دا خلک د بتانو د عبادت نه منع کړه، نو اول خو صادق و، اول خو امین و، خلکو یې خدمت کو، خلکو په اعتماد کو. خو چې دا خبره الله ورته ووایي دا وکړه، نو بیا خلک څه شول؟ د رسول الله مبارک مخالف جوړ شول او بیا خلک په دشمنۍ راووتل او بیا دومره حد ته دشمنۍ کې لاړل چې رسول الله مبارک اعلان یو پیرو کوي تاسو ټول راشئ د صفا غونډۍ خواته. نو چې ټول رالل وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي که زه تاسو ته دا ووایم چې د دې غونډۍ شاته تاسو باندې دشمن حمله کوي نو منئ؟ ټولو خلکو په یو اواز وی ولې نه منو؟ تا چېرته دروغ نه دی ویلي،
تو خو صادقې تو خو امینې د پیغمبر علیه السلام ویل زه تاسو د یو الله نه یارومه د بوتانو عبادت مه کوئ د یو الله عبادت وکړئ الله به درله ډېر څه درکړي تاسو به کامیاب شي نو لومبنی مخالفت چې د رسول الله مبارک وکړو نو یې خپل تره وکړو ابولهب وکړو وایي ښه هلاک شي موږ د ایله د دې خبرې دپاره تا راجمع کړلو او د کاڼي غزار یې پې هم وکړو نو الله رب العزت سوره لهب نازل کړه پیغمبر علیه السلام ته تسلي ورکوي او وایي دا دواړه لاسونه دي د ابولهب مات شي رسول الله مبارک خو په ټول کائنات کې الله ته خوښ و ده داسې کار وکړو او بیا د صحابو ته کوم تکلیفونه میلاویږي رسول الله مبارک ته کوم تکلیفونه میلاویږي در دې چې ټول خلک په دارالندوه کې راجمع شول د مکې مشرکین کفار او یو مشوره کوله مشوره یې دا کوله چې دا څنګه چل دی رز د رزه د ده ملګري سیوا کېږي اسلام کې خلک دننه کېږي نو کوشش پکار ده چې دا شی بند کړو زموږ مشري به ختمه شي نو شیطان هم د یو بابا په شکل کې راغی نو خلک ورته وایي ته څوک یې وایي زه د نجد قبیلې مشر یم که تاسو مې نه پېژنئ زه هم تاسو سره راغلی یم زموږ او ستاسو مسله یوه ده زما هم د خوښ نه دی د ده دا خبرې مې خوښې نه دي نو زه به دله یو بهترینه رایې درکړمه تاسو سره دلته کینو په دې ځای کې نو مشورې شروع شولې یو کس پاڅېده ابوالبختري پاڅېده وایي زما رایې دا ده چې دا پیغمبر نعوذ بالله دی به څه وکړو دا محمد صلی الله علیه وسلم دی به یو کور کې بند کړو خوراک به وله نه ورکوو لږ وخت پس په لږ غونته کې خوراک ورکوو ورو ورو به کمزوري شي لوړ شي د شیطان لومبی پاڅېده ستا رایې ټیک نه ده غلطه ده ولې کاکا بابا ولې غلطه ده وایي غلطه په دې ده چې ته دې بند کړې نو وایي د ده خو غټ خاندان دی قریش دي او دغه رنګې ترونې دي خپل خلک یې دي وړوکې خاندان خو نه دی اوس په هغه یې راشي معلومات به کوي درنه به آزاد نو بل کس پاڅېده وایي داسې کار به وکړو چې په اوښ به وتړو اوښ به وشړو د مکې نه به یې بهر کړو وایي چې چېرته لاړ نو موږ به خلاص شو نو شیطان بیا وایي نه نه دا رایې غلطه ده دا ټیک نه ده څنګه بابا وایي دله الله یو ژبه ورکړې ده ډېره بهترین او پسته ژبه ده ولې رسول الله مبارک به پې کلام وي الله قرآن به وي خلکو له به دعوت ورکو وایي ده سره ډېره ښکلې ژبه ده نو چې دې چېرته لاړه نو هلته که چا سره دوه خبرې وکړې به د ده ملګري شي بیا به څه کوئ نو ابوجهل پاڅېدو وایي داسې کار دی چې بندولی نه شو شړلی نه شو یو کار به داسې وکړو مړ به یې مړ به یې کړو خبره به خلاصه شي نو شیطان پاڅېد وایي دا ځوان ټیک دا ځوان ټیک وایي په دې به مړون غواړي هله به خبره ختمېږي وایي رایې دله بله در کوم داسې وکړئ خو یو خاندان یې وجنئ نو بیا به د ده خاندان د هغوی سره به څه کوئ تپوس پرې کوئ قصاص به دله اخلي وایي د سالمو قبیلو نه یو کس شئ په شریکه پې غزار وکئ مړ یې کوئ نو بیا د ده خاندان دومره نه دی چې د ټولو خلکو له تپوس وکړي تاسو به څه وکئ اخر کې به ټول پیسې راجمع کوئ د دیت به په شریکه ورکوئ نو پیسې به هم در باندې لږې راشي کار به مو وشي شیطان ولا رایه ورکړه او دې له به ټیم نه ورکوئ اوس به یې کوئ ټیم به نه ورکوئ په دې ساعت بس ترتیب جوړ کړئ نن شپې لګورئ چې الله رب العزت څوک ساتي څوک بچ کوي دا خو د مکې مشرکینو یو څو خلکو یو څو قبیلې وي که دا ټوله دنیا یو طرف ته وي او د الله فیصله بل طرف ته وي نو نقصان نشي رسولی د دې طرف ته دوی مشوره وکړه چې دا خلک د اسلام کې نه داخلېږي دا خلک د قرآن نه زده کوي دا خلک د ده نه ملګري کېږي او بل طرف ته جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک ته وایي خلکو قبیلو والو ابو جهل دی ټولو مشوره کړې ده او څه کوي دی
دی تا اوباسي او یا دې وژني نو ته نن شپه په خپله بستره مه کوه او رسول الله مبارک ته د هجرت حکم وشوی زه هجرت مدینې منورې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې لاړه وایي ما ته حکم وشو ابوبکره ما سره به ته ځې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم خوشحالیږي او رسول الله مبارکه وایي دوه موخې مې اغوستې دي 4 میاشتې وشوې و یو مې ځان له اغوستې ده او بله مې تا له اغوستې ده پیغمبر علیه السلام وایي نه زه به د خپلې اوښې پیسې در کوم ولې د هجرت سفر ډېر عظیم سفر و دین کو خور شوی دی د هجرت د سفر نه خور شوی دی رسول الله مبارک مدینې ته لاړه نو وایي زه به پیسې در کوم د پیغمبر علیه السلام پیسې ورکړې شپې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو او کافران چاپېره ولاړ دي په کور باندې پیره کوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خواته لاړه جبریل علیه السلام وایي موږ دله انتظام کوو راځه خلک ولاړ دي پیغمبر علیه السلام یو موټی راواغستل وینوستل او الله د هغې سترګو ته ورسول هغې په سترګې مخلې رسول الله پې ووتېدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې د ځان سره کړو او په لاره روان دي چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کر لاړو نو بیبي اسما رضی الله تعالی عنها وګورو په اسلام کې د اسلام په خورولو کې ګوره زنانو هم ډېره قربانۍ ورکړي صرف نارینه نه دي ورکړي زنانه هم ورکړي دي نو دا فرمایي وایي زه زر زر ولګېدم وایي رسول الله مبارک او زما پلارو وایي ما څه ستوان څه کړې راجمع کړلې وایي یو کپړه کې مې وله وتړلې او دی نه مې ورکړلې وایي دی دواړه روان شول اوږده واقع د هجرت سفر ډېره اوږده واقع ده رسول الله مبارک او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دوی دواړه لاړل غار ته دې طرف ته د مکې مشرکین خبر شو چاپېره ګرځي دی وایي چې دا هر څه ختم شي خو الله به کلام تر ورځ در قیامته پورې الله وایي ما حفاظت کړی دی یو زبر هم پکې څوک نشي بدلولی نو رسول الله مبارک غار ثور ته ورسېدو او کافران دلته کې ګرځي او د غار ثور خولې له رالل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسره تاسو به واقعه اورېدلې وي نو ټول غار یې صفا کو یو سورې پاتې شو په هغې کې ګوته کېښوده غټه مال ټک ورکړو نو چې ټک یې ورکړو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناست دی او په جولای کې د رسول الله مبارک سر پروت دی رسول الله مبارک آرام کوي خو ابوبکر صدیق دومره په هغه باندې تکلیف و دا نه و چې رسول الله څه وچې چلوه د سترګو له اوښکې لاړې رسول الله مبارک په مخ باندې پرېوتېدلې رسول الله مبارک راپاڅېد ابوبکر ولې رسول الله څه وچې چلوه ولې دې خواته خپلې لاړې مبارکې پې پورې کړې الله او بیا اوږد سفر دی چې کله مدینې ته رسي چې کله هجرت وشو نو یو پیره وروسته ورته عمر رضی الله تعالی عنہ وایي عمر رضی الله تعالی عنہ کوم قربانۍ ورکړي دي په دین کې په ابوبکر یو لین دین نه کوو د صحابو به د یو بل سره په نیکو کې مقابله وه چې زه نیکه ډېره وګټم نو یو لین دین نه کوئ وایه که نه څه وایي زما چې کوم اسلام کې مې کم کارونه کړي دي کم مې جنګونه کړي دي کم مې اعمال کړي دي کم مې صدقات کړي دي وایي ټول در کوم ابوبکر یو نیکي غواړمه وایه که نه څه غواړي وایي دا ټول واله او کم چې ته د رسول الله مبارک سره د هجرت په سفر کې وي هغه یو نیکي راکړه زما ټول واله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي نه داسې نشي وایي دا عظیم سفر وایي داسې نشم کولی او ابوبکر صدیق ډېرې قربانۍ ورکړې ځکه دین که راغلی دی په قربانو راغلی دی دین که راغلی دی دا ګوره بغیر قربانۍ نه دی راغلی قرباني به کې مال به لګې خدمت به کې الله به تا ته د دې په بدل کې ډېر څه نصیب کوي د رسول الله مبارک باندې مال هم ولګو هر موقع کې په هر ځای کې د رسول الله مبارک سره دی او یو پیره وایي په زړه مې یو ارمان دی په زړه مې دا ارمان دی وایي ما خو په رسول الله مبارک باندې مې د خپل وس مطابق مال هم لګولی دی خوشحاله په دې یم چې رسول الله مبارک زما لور د رسول الله مبارک په نکاح کې ده
وی په زړه مې دا ارمان دی وی زما به چې رسول الله مبارک د ابوبکر جیب خپل جیب وګڼي لکه څنګه چې خپل جیب ته سړی لاس وردن نه کي او رسول الله زما نه تپوس نه کي ما ته دا نه وایي چې ابوبکر ما ته پیسې راکړه او زه ولاړ یم او رسول الله مبارک راشي او زما جیب ته لاس وردن نه کي او ځان ته پیسې راواخلي دا مې په زړه ارمان دی او رسول الله مبارک وایي ما باندې چې د چا احسانات ما د خلکو احسانات په دنیا کې پوره کړي دي یو د ابوبکر احسان پاتې دی په ما باندې د دې احسان بدله زه نشم ورکولی د ده احسان بدله به الله تعالی ورکوي څومره منقبت دی څومره غټ ثواب دی دا په څه دا په قربانۍ باندې دین قرباني غواړي ځان به کړی ځان به ستړی کې مال به هم لګې جان به هم لګې الله به ډېر صدر کوي دا دواړه صحابه کرام رسول الله مبارک دی ابوبکر صدیق دی رضی الله تعالی عنه دی دواړه چې مدینې منورې ته ورسېدل نو یو خو چې په لاره باندې دي مسجد قبا ته ورسېدل مسجد قبا یې آباد کو او چې کله مدینې ته ځي نو د مدینې خلکو ډېره قرباني ورکړه ده چې کله د هجرت دعوت ورکو نو عباس رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي ګورې دلته خاندان دی ترونه شته خو څوک ورته څه ویلی شي نه که یې ورته وویل موږ یې تپوس کولی شو ګورې نو هسې نه چې د رسول الله مبارک زموږ نه بوځئ وخت یې یوازې پرېږدئ ګورې د مدینې خلکو هغوی وی نه موږ د داسې نه کوو چې موږ دې بوځو او موږ به هلته پرېږدو زموږ مال جان هر څه به د رسول الله مبارک نه قربان وي چې کله د مسجد قبا نه روان شو دواړو طرف ته د رسول الله مبارک ماماخیل دي او دی چې دی نو دواړو طرف ته تورې نیسلي دي او رسول الله مبارک روان دی او ناشنا استقبال دی د پیغمبر علیه السلام ولې مکې والو کې ځای نه و مکې والو رسول الله برداشت نه کو مکې والو د رسول الله خبره ونه منله د رسول الله مبارک سره دشمني کوله لس کاله رسول الله مبارک ډېرې سختې تېرې کړې نو انصارو د مدینې ووله دعوت ورکړو هلته راځه خدمت به دې موږ کوو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې منورې ته وردننه کېږي نو ماشومان جینکۍ هم ولاړې دي زنانه په کوټو ولاړې دي او دغه رنګې نوجوانان په لاره ولاړ دي او یو رڼا راغله د رسول الله مبارک راتلو سره او انس رضی الله تعالی عنہ وایي په کومه ورځ چې رسول الله مبارک راغی مدینې منورې ته وی هر شی رڼا وه هر شی چاپېره رڼا وه او چې کله رسول الله مبارک د دنیا نه لاړو وی موږ لا د رسول الله مبارک په قبر په خاوره کې لګیا و چې هر شی تیاره تیاره وه نو پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته ځي چاپېره خلک ولاړ دی هر کس وایي چې منکر دې راشي منکر دې راشي زما میلمه دې شي زما میلمه دې شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی زما اوښه پرېږدئ زما اوښه پرېږدئ چې چېرته دا لاړه د الله د طرف نه دې ته حکم شوی دی چې دا چېرته لاړه هلته کې به ځي منظر انسان ځان له مخې ته کې په خیالاتو کې د صحابو به کوم منظر هر صحابي د خپلې کوڅې مخې ته ولاړ دی او رسول الله مبارک اوښه تېرېږي پیغمبر علیه السلام پې ناست دی او د هر صحابي دا جذبه او دا شوق ته چې دا خدمت دې زه وکړم دا پیغمبر دې من کره راشي زما میلمه دې شي او زما په دې کور کې دې پاتې شي د اوښه یو ځای کېناستېدله نو لاړه واپس پاڅېده واپس لاړه نو بیا چاپېره ګرځي او صحابه ټول په خپلو کورونو کې ولاړ دي مخې ته ولاړ دي نو واپس راله په هغه ځای باندې بیا کېناستېدله خو چې څنګه اوښه برابر کېناستېدله دغه کور د مخه د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ دی نو پوري تورې رامنډه کړله او د رسول الله مبارک چې کوم سامان کور کې خوش قسمته صحابي و ډېر خوش قسمته صحابي و چې د رسول الله مبارک سے یې میلمه کو ساره ماښام به د رسول الله مبارک سره ملاقات کېدو د هغه سره به ناست و د رسول الله مبارک خدمت کو
او چې څنګه یې کور ته بوتو نو پیغمبر علیه السلام ته وایي ته به لاندې یو موږ به ته به اوچت په دویم چت یو موږ به لاندې یو موږ دا نه برداشت کوو چې ته د لاندې یو موږ به راګرځو دومره محبت د رسول الله سره. نو پیغمبر علیه السلام وایي نه ما له میلمانه راځي صحابه کرام به راځي نو لاندې ستا بیبي ده خیر دی زه به لاندې یم ته به رایه. د صحابو جذبو ته انسان حیران شي. دی وایي موږ بره وو وایي ما او ښځه موږ داسې سکون نه وي یو لوښی رانه د اوبو توی شو نو خو پاخه کورونه نه وو د کجورو وي یو کمبل وه وایي ژمي موسم وایي زر ولګېدو هغه کمبل مو په هغه اوبو کېښود هسې نه چې لاندې رسول الله مبارک ته اوبه لاړې شي. وایي بیا مې ښځې وایي چې ای سړي دا دې څه وکړه پیغمبر به لاندې وي او موږ به د پاسه ګرځو وایي ټوله شپه مو دیوال سره داسې تېره کړه دښکه شانتې ولاړ یو موږ وایي چې نه هسې نه چې لاندې پیغمبر راشي زموږ د پښو لاندې وایي چې سهار شو ورپسې لاړم وایي ما یا رسول الله بېګا مې شپه دغه شان تېره کړې ده موږ ورې دا نشو برداشت کولی موږ به د لاندې یو ته به د پاسه یې. پیغمبر علیه السلام وایي نه خیر دی ما له مېلمانه راځي او یو پیره فرمایي وایي ما به چې څه پاخه کړلو نو رسول الله مبارک له به مې وړل وایي چې د کم ځای نه به پیغمبر خوړلې وه ما به زما او زما ښځې به د هغه ځای نه خوړله وایي موږ وایي چې دغه برکت موږ ته راشي. یو پیره مو له سالن وړو نو رسول الله مبارک خوراک نه و کړی نو زه خفه شوم ښځه مې خفه شو چې نه نو غوسه نه دي خوړلې وایي واپس رالم وایي ما پیغمبره تا خو هېڅ شي له ګوتې نه دي وروړي دا ولې څه دې خوراک دې نه دی کړی مونږ خو ګر د برکت دپاره ستا د هغه ځای نه خوراک کوو. وایي ما ته وفرمیل چې ستاسو سالن کې نن اوږه او پیازه چولي وو چونکې ما له فرشتې راځي نو د هغې د وجې ما دا نه خوړل. وایي بیا د هغې نه پس چرې مونږ په سالن کې اوږه او پیاز وانه چول. صحابو دومره محبت دومره مینه دا صرف د څه دپاره و پیغمبر الله ور رالېږلی و خپل کلام یې ته رالېږلی و روزانه به وحی راتلل او جبریل علیه السلام به دا کلام چې نن موږ او تاسو وایو دا په 30 کاله کې لږ د موقع او د محل مناسب چې څه خبره به راله نو پیغمبر علیه السلام به په انتظار کې و چې اوس به وحی راشي نو الله به جبریل علیه السلام ته وي ورشه دا وړه دا پیغام وړه دا وړه دا هغه کلام دی دا هغه قرآن دی چې نن موږ او تاسو یې زده کوو نو خوش قسمت هغه ماشومان دي خوش قسمت پلاران دي خوش قسمت استاد دی چې قرآن دی زده کوي او قرآن ښیي او دا مې درته ووایي چې دین راغلی دی ګوره په قربانو راغلی دی قرباني به ورکوو قرباني به د څه ورکوو خپل بچي به فارغو دا بچي دی موږ له پټي کې ګوړم کولی شي دی واښه م راړی شي دی دکان ته م تللی شي دی هر څه کولی شي خو نه پلاران به دا وایي چې بچې پاخه به زه راړم کار به زه کومه هر څه به زه کوم خو بچې ته ماله قرآن ووایه ته ماله حدیث د رسول الله زده که ولې کوم مقصد باندې چې یو دا د الله کلام دی بله مې درته دا ووایي ته به پلاره سبانې خو دا بچی به د قرآن وایي دا بچی به د قرآن وایي دی به تا پسې لاس سوچتی چې یا الله زما پلار ډېرې سختې برداشت کوي واقعي والدین ډېرې سختې برداشت کوي والدین بالخصوص مور شو پلار شو په ځان سخته برداشت کوي په خپله څه نه خوري خو بچو ته یې راوړي په خپله کمزورې غوندې خو بچو له ښه اخلي په خپله سپوره خوري خو بچو له غوړه ورکوي او هر مور او پلار دا غواړي ده چې زه دې نه خورم خو زما دا بچي دي زه دې هر څنګه یم خو چې زما بچو ته چین او سکون وي نو دا بچي ته چې رالوی شي نو بیا د مور پلار ناقدري کوي پلار ته وایي تا موږ نه څه کړي یار ته چې وړوکی تا ته خپل وړوکوالی هېر دی تا ته څه یاد دي چې ستا د پلار په پټو کې کارونه کړي دي ستا د پلار مزدورۍ کړي دي د کور نه بهر 1 کال 2 کال او 3 کاله مسافرۍ کړي دي د چا دپاره ستا دپاره چې ته یې رالوی کړی تا له ضروریات پوره کړي دي په تا دا حق جوړېږي چې ته د خپل پلار او د مور خیال وساته د دې خدمت وکړه نو والدین به په دې نیت باندې
د بچو تربیت کوي، بچي به فارغوي چې دا بچي به قرآن وایي، دته به زه دین ښیم، دته به دا زما استاز دی، دې پوه شه او د ده خدای پوه شه، دې استاز ته مې کښېنو او مولانا صاحب تا مې تا ته حواله کړی دی. اکثر موږ له مسجد ته مور او پلار راشي، مثال میندې هم راځي کوڅه کې وایي یاره قاري صاحب ته اواز کړه، وایي دا بچي موږ تاسو ته حواله کړي دي، پلارانو وایي تاسو ته مې حواله کړي دي. نو والدین به هم څه کوي؟ د بچو خیال به ساتي، بچي به فارغوي او استاز ورسره محنت کوي. ډېر زیات د خوشحالۍ خبره وي چې بچي دا محنت شروع کړي رو 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 او هغه دې حد ته ورسي چې الله یو نعمت هغه دی ته چې دنه ور وښیي په خپلو سترګو باندې. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. الله دې کي داسې چې دا محنت کم جاري دی، کم محنت شروع دی، الله دې دې کې مزید ترقي نصیبه وګرځوي. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. اکثر مساجدو کې موږ تاسو ووینو مساجد خلک جوړ کړي ډېره اعلی، ماربل هم پکې ولګوي، ټایل هم ولګوي، هر څه ولګوي، خو چې کم نعمت د ماشومانو دی، دا کم نعمت دا ګلونه دي او دا پکې قرآن زده کوي، د قرآن عمره عظیم نعمت دا الله هغې محلې والو ته نصیب نه کړي. د هغوی اکثر په دې جنګ وي استاز راغی استاد رانغی او دې مو خوښ دی، د یو کس خوښ وي بل نه وي خوښه، یا دې رخصت کې بل به راولو، دې رخصت کې بل به راولو. حالان کې پکار داري چې داسې استاد وګوره مونځ دی، مونځ خو زما مولانا صاحب یو ټیم له رانغی نو زه به یې درکړم دله، خو د ټولو نه ضروري څیز زما د بچو تربیت دی، زما بچو ته قرآن ښودل دي، زما د بچو اصلاح ده. چې موږ تاسو د دغه خیال وساتو، د علماو قدر کوو. حقیقت کې ډېر زیات خوشحاله شوم، د مولانا صاحب نه مې تپوس وکړو، ما یې دا پټکۍ دې په څو اخیستی دی؟ دا راله یو ملګري واخیستی ده، وایي 16,000 روپۍ باندې دلته کې. ډېره خوش قسمت او ډېره څومره د خوشحالۍ خبره ده چې الله داسې نوجوانان، داسې مشران، داسې محلې والا الله چاته ورکړي چې د خپل امام دومره خیال ساتي چې پټکۍ او عملګری وایي زه په دې خوشحاله یم چې الله ما له توفیق راکړو، ما ته وس راکړو چې د خپل استاد مې دا خدمت وکړو. نو کوشش وکړو اکثر مساجد په دې خراب شي استاد د چا نه څه غواړي نه، څه وکړه څه خبرې ورسره سمې وکړه، دی به د استاد به څه کمی وي خو یو مونځ له به لیټ راشي. دغه نور خو د استاد چا سره پوله پټۍ شریک نه وي چې ولکه ته مې خوښ یې ته مې نه یې خوښ او تا ته به دا وامه نه تا زما پوله والې ده او تا زما پټۍ والې ده، نه، د استاد او د مقتدي بس دغه نسبت وي. نو که معمولي خبرې راځي خیر دی، دا به برداشت کوو. ولې زما استاد زما د بچو آخرت ښایسته کوي، زما د بچو فکر کوي، زما د بچو ورسره غم وي، زما ورسره غم وي، زما مشر دی، زه به د ده خدمت کوم به انشاءالله که نه. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اوس به ختم کېږي، د هغې نه پس به دعا کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.
بالفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله تزمن نرازش زمن گناهنا معاف کی. الله زمن گناهنا معاف کی. الله دا ختم مخبل دربار عالیہ کی قبول و منظور وگرد. الله دا ختم مخبل دربار عالیہ کی قبول و منظور وگرد. الله دا خپل مور و پلار دا خپل کور دا پاره برکتونه بدی کراولی. الله استادان استاد مهنت کړل، مولا صاحب مهنت کړل، الله دې دا مهنت قبول او منظور وکړي. الله دې دا مهنت قبول او منظور وکړي. الله دې په برکت سره زموږ په کورونو کې بیماران دي، الله ټول شفای کامله نصیب کړي. کورونو کې وي، هسپتالونو کې وي، الله ټول شفای کامله نصیب کړي. الله قرضدار د قرض نه خلاص کړي. الله قرضدار د قرض نه خلاص کړي. الله څومره بے روزګار ورونه دي د حلال روزګار ورته ورکړي. الله دې کلام په برکت سره د حلال روزګار ورته ورکړي. الله د چا روزګارونه شته برکتونه نصیب کړي. الله برکتونه نصیب کړي. الله زموږ په کورونو کې خیر او برکت راولي. الله زموږ په کورونو کې د کلام د برکت خیر او برکت راولي. الله پریشانه ختم کړي، مصیبتونه ختم کړي، الله دشمنه ختم کړي. الله زموږ مابین کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله زموږ مابین کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله بیماری ختم کړي. الله موږ باندې د خیر او د رحمت باران وکړي. الله موږ باندې د خیر او د رحمت باران وکړي. الله موږ باندې د خیر او د رحمت باران وکړي. الله د مسلمان چې د دنیا په هر ګوټ کې او هر ځای کې دی، الله ته حافظ او ناصر شي. الله ته حافظ او ناصر شي. الله د فلسطین او د برما او د غرنګي د افغانستان او د هر ځای کې چې کوم مسلمانان دي، الله ته حفاظت وکړي. الله ته حفاظت وکړي. الله زموږ د ملک هم حفاظت وکړي. زموږ د ملک هم حفاظت وکړي. الله د قرآن دا مهنت په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي. الله موږ د قرآن مهنت واخلي. الله دا خدمت را نه واخلي. الله د قرآن خادمین مو وګرځي. الله د قرآن د خودونکو خادمین مو وګرځي. الله ضروري حاجات مو پوره کړي. دعاګانې را قبول او منظور کړي. زموږ د ملګري د عمرې اراده ده، د پروسه کال نه پاسپورټ جوړ کړو، د مخکې راغلم. یا الله ضرورت برابر کړي. الله موږ ټول بوزي. الله موږ خپل کور ته ټول بوزي. الله ضرورت برابر کړي. الله د چا هم په زړه باندې ارمان وي د حرمین شریفین د دیدار ارمانونه پوره کړي. الله ارمانونه پوره کړي. الله ستا په لاس کې ده، تا ته اسانه ده، موږ ټول بوزي. الله د قرآن دا مهنت قبول او منظور کړي. الله دا ځای آباد وساتي، دا مهنت آباد وساتي. الله دا مهنت آباد وساتي. الله شفاعت مو نصیب وګرځي. الله دا قرآن زمونږ د پاره سفارشي وګرځي. الله دا قرآن زمونږ د پاره سفارشي وګرځي. یا الله د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. زمونږ څومره کشران مشران وفات شوي دي، یا الله د هغوی روحونو ته یې ور ورسوي. یا الله د هغوی روحونو ته یې ور ورسوي. یا الله قبرونه د نور نه ډک کړي. قبرونه د نور نه ډک کړي. یا الله زمونږ مشران دي کشران دي وفات شوي دي، یا الله قبرونه د نور نه ډک کړي. یا الله خپل رضا نصیب کړي. یا الله موږ ټولو ته خپل رضا نصیب کړي. یا الله زمونږ دا راتلل قبول کړي. زمونږ دا قرآن ویل قبول کړي. اورېدل مو قبول کړي. یا الله چې کومې خبرې موږ ووې موږ واورېدې، د عمل توفیق راته نصیب کړي. یا الله د عمل توفیق راته نصیب کړي. د قرآن سره مو محبت نصیب کړي. یا الله د قبر او آخرت غم او درد راته نصیب کړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مبارك.